لکه په ګډو وړو سر شوی دی. کله وایي که ما سیاست نه کوم نو زما کار به بدماشي ونه خو د دې عمل نه دې پاتې لګي چې دا کم کار دی وکړو نو خبره دې ټیک کړې ده. بیا وایي اشرف غني به ویل منشي خوځي به نه په بله ورځ نه اوس هغه اوس تاسو یادېږي دوی به یوه مؤس کو چې زه افغاني یم زه وم او بیا به مې زه م ویم چې په قوم زه افغان یم و زه پاکستاني یم. زما وفاداري زما ایمان دا زما خاوره ده. زه پاکستاني یم وم او بیا به مې ستا خو نیکم پاکستان نه ومنلی. تاسو خو نن هم قاید اعظم محمد علي جناح نه منئ. تاسو خو نن هم علامه اقبال نه منئ. نو هغه وخت کې مې وی چې کله دوی دا ووایي چې افغاني یم وم او بیا به مې نو ما ورته ویل مې یو زه منم چې نه پاکستاني وي نه یې نه به شي. خدا راته ووایي چې کله به ځې زما کله به ځې په دې ټوله صوبه کې ډېر خور شوی و. نو اوس د کلي کله به ځې په ځای به ورته دا وایي چې هغه خو لاړو اشرف غني خو لاړو ستاسو پروګرام دی که ته ښه روان. نو خبره په دې ځای راغونډوم. زه بیا اپیل کوم د ګپ خبرې هم پکې به کوم خو دا خبره به مونږه کوشش کوو چې په ورورولۍ حل شي. زه ایمل خان ته هم وایم زه عثمان خان ته هم وایم زه به عثمان خان سره هم کښېنم زه دوی ته یم په خپلو کې روغ شئ د دوی سره به دله زه فیصله وکړم خو تاسو په خپلو کې روغ شئ ځکه چې په دغو ځای خرڅ شوی دی. خو د زورورتیا خبره یي یو باغ یم چې زه به په کلي کې نه یم لکه چې څنګه پرون چې په کلي کې نه یم د لمزان راځم چې په کلي کې زه یم او ده سره زورورتیا کېږي او دوی خپله کې فیصله نه کړی او د دې غریب سړي سره زورورتیا کېږي چا باندې چې دا ځای خرڅ شوی دی. نو دا زما تاسو سره واده ده ما دې ملک خود به تاسو سره زما به د اشرف غني غوندې لکه د ایمل خان په شان خبره نه زه به یم انشاءالله. نو به دغې خبرو له